او کچیر یو انسان د دغه کتاب د هدایاتو مطابق زندگی نه تیری د دغه الله رب العزت د کتاب مطابق د احکاماتو مطابق خپل ژوند نه تیری بلکې په خپل خوښه سره زندگی تیری هغه انسان هلاک کېدونکی د هغه انسان تباه کېدونکی د دنیا او آخرت دغه انسان تباه ده هغه انسان که هر څوک چې په دغه کتاب باندې د عمل نه وي د دغه کتاب په قوانینو یې عمل نه وي د دغه کتاب په دستور یې عمل نه وي هغه کارونه چې الله رب العزت په دغه کتاب کې د انسان نه غوښتي دي په هغه باندې عمل نه کوي او هغه کارونه چې الله رب العزت په انسان باندې منع کړي دي هغه ځان نه ساتي هغه که هر څوک هغه انسان هلاک هغه که د ملا زوی هغه که د پیر زوی هغه که د فقیر زوی هغه که د ولی زوی تر دې پورې چې که د پیغمبر زوی هم هغه تباه ده قرآن مجید کې خپله خدای پاک مثال ذکر کړی الله رب العزت د نوح علیه السلام مثال ذکر کړی په ټوله دنیا کې چې الله رب العزت باندې ګران دي انبیا تر انبیاو نه بل څوک په مخلوقاتو کې الله رب العزت باندې ګران مخلوق نشته د نوح علیه السلام زوی د پیغمبر زوی کله چې الله رب العزت د نوح علیه السلام د نوح علیه السلام د قوم سره د نوح علیه السلام بچی تباس علاق الله رب العزت اوبو پی راوستلې سمندر یې پی را خلاص کړ د اسمان او د ځمکې نه اوبه غورځېدلې الله رب العزت د اوبو په ذریعه سره د نوح علیه السلام زوی تباه کړ او الله رب العزت وعده د نوح علیه السلام سره کړی و چې تا اهل او عیال به بچ کوم په مخکې د طوفان نوح نه الله رب العزت د نوح علیه السلام سره وعده کړی کله چې د نوح علیه السلام کشتۍ په جودي غره باندې ودرېده الله رب العزت ته لاسونه اوچت کړی الله تا خو ما سره وعده کړی و د ما بچی خو دې غرق الله رب العزت ورته فرمایي اے نوح دا د تا بچی نو انه ليس من اهلك دا د تا بچی نو انه عمل غیر صالح د اعمال نیک نو اگر کده تا نسبی بچی و د تا د نطفه نه پیدا شوی لیکن هغه عمل هغه قانون سما تا ته درکړی و هغه قانون باندې عمل نو کدی پیغمبر اولاد سي د قانون نه سرغړونه وکي د قانون نه خلاف ورزي وکي د قانون په خلاف روان سي الله رب العزت هغه ته نجات نه ور کوي الله رب العزت هغه انسان که هر څوک کله هر څومره غټ انسان بچي الله رب العزت دغه لپاره هلاکت مقدر کړی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من بت به عمله کوم انسان سے د نیکو اعمالو له وجه د جنت نه پاتس کوم انسان په دنیا کې نیک اعمال ونکړو اعمال کم دي بد اعمال زیات یا نیک اعمال سره کړی نه دي د نیکو اعمالو نه کولو له وجه د جنت د نعمتونو پاتس لم يسرع به نسبه د نسب په وجه الله رب العزت یې د کامیابی نه و اعمال الله رب العزت په دنیا کې د انسان د کامیابی ذریعہ ګرځولې نعمتونه د جنت په الله رب العزت انسان ته ورکړي چې په دې قانون باندې عمل هغه کله هر څومره رول سړي زوی چې دا قانون خاطو ورځي الله رب العزت هغه ته د دنیا او د آخرت کامیابی نه ده مقدر کړی بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ تا فرمائی صفیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترور نبی علیہ السلام ورته فرمائی خپل خاندان ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی یا فاطمہ تو اے فاطمہ لا اغنی عنک شیئا اے فاطمہ نیک اعمال کا د قیامت پر ورځ د الله رب العزت د عذاب نظر نسم خلاصو د قیامت پر ورځ باندې تاسو الله رب العزت حساب کتاب کی
نیک اعمال وکړه د نیکو اعمالو په وجه سره د الله رب العزت د رحمت مستحق ځان جوړ کړه. حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ ته نبی علیہ السلام فرمایي صفیه د نبی علیہ السلام ترور ده د پلار خور د نبی علیہ السلام ته فرمایي یا صفیه لا اغنیک عنک من الله شیئا زه د قیامت په ورځ باندې نسم خلاصولای. هغه انسان سیدای په دې قانون باندې عمل وکړي دغه قانون ومني دغه قانون دستور العمل په ژوندۍ کې وګرځي دغه قانون به د لپاره د دنیا او د آخرت د نجات ذریعہ ګرځي. کداغه قانون دغه دستور دغه کتاب چې الله رب العزت د انسان د هدایت لپاره را لېږلی دا خاطه وګرځي هغه انسان که څومره نسبا بهتره څومره اعلی نسب والی الله رب العزت نسب ته نه ګوري. قرآن مجید کې خدای پاک فرمایي سما دا نسبونه دا قومونه دا صرف د تعارف او د معرفت لپاره تاسو ته درکړي پلانکای خیل پلانکای خیل چې صرف سره وپېژنئ ان اکرمکم عند الله اتقاکم بهتره به د قیامت په ورځ باندې هغه څوک چې څوک متقي. دا د دنیا خاندانونه دي دا شرافت دغه خیلی دغه د دنیا د پیژندلو لپاره ده دغه د آخرت د ګټلو لپاره نه ده. یو دی مصلی بچی بی یو دی نائی بچی بی یو دیر کمزوری نسب والی انسان بی لیکن اللہ رب العزت پا تقوی ورکڑی. بلال رضی اللہ تعالی عنہ تو حبشی غلام طول جسمی دی اللہ رب العزت دی دین لپار پورس وزول سو اس خاندان نلری د قریش او لوی سرداران د نبی علیہ السلام خاندان سے ایمان نه راوړل لیکن هغه بلال حبشي سے خاندان نه لاره یو غلام په حیثیت باندې په مکه مکرمه کې ژوندۍ تیروا لیکن دغه کتاب باندې عمل کړی او الله رب العزت څومره اعلی مقام. نبی علیہ السلام فرمایي بلال زه د جنت سفر الله رب العزت په ما باندې د جنت سفر وکړو ما د تا د پښو سرپا د ما نه مخکې اروېده دومره لوی مقام چې الله رب العزت بلال ته ورکړی په دې قانون باندې د عمل کولو له وجې. هغه قریشي خاندان چې الله رب العزت تبا کړی د دغه قانون یې وروسته غورځولی اگر که د نبی علیه السلام د خاندان نو دغه قانون چې الله رب العزت انسان ته رالیږلی د په دې کې د انسان لپاره نجات ده. کچیرې انسان په دې قانون باندې عمل وکړي دغه انسان به کامیاب وي. کچیرې په دې قانون مطابق د زندگی تیره کړي یو به الله رب العزت ته د دنیا د زندگی سکون راحت او اطمینان او خوشحالي نصیب او په آخرت کې به الله رب العزت ته د جنت او نعمت وي. کوم انسان چې دغه قانون خاطر وغورځاو په دې قانون باندې عمل ونه کړو دا قانون یې پرېښود دا قانون باندې ایمان را نه وړو هغه انسان په دنیا او آخرت کې ناکام